وشي د تیر په څیر یو ځل بیا ستاسو په درانه جوبل کې حاضر یم ملګري. نن خبره کې د ایمل ولی خان د منظور سره بغض او د عوامي نشنل پارټي د ورکرز نه یو سوال کوم چې اول به راشو پوښتنې ته چې د عوامي نشنل پارټي ورکرانو سره چې ته کله هم کښېنې او ورته ووایي چې تاسو ولې قومي یا ولسي مبارزه یې تاسو د ولس لپاره څه وکړئ، د پښتونخوا لپاره مو څه وکړئ چې تاسو سل کلن تاریخ په یادوئ او یا مو د هغې تاریخ ولس ته وړاندې کوي، یا وایي چې عوامي نشنل پارټي هغسې ده دغسې ده، یعنې څه یې وکړه، کردار یې څه دی جي په وطن کې. نو دا به ووایي چې جي موږ کردار د څه نه وکړو، تاسو موږ ته ووټ نه راکوئ او ولس زموږ سره ودرېږي نو موږ تاسو سره څه وکړو. خو بیا چې مشر ته کله کښېنې نو مشر وایي چې نه موږ سره ولس ولاړ دی، خو موږ له سیټونه چې کوم دی دا اسټبلشمنټ او یا پوج چې کوم دی دا موږ ته نه غواړي چې موږ په اسمبلیو کې کښېنو او موږ سیټونه وګټو. نو دا پوج او دا اسټبلشمنټ راپاسي نو د عوامي نشنل پارټۍ نه چې کوم دی دا سیټونه اخلي او عوامي نشنل پارټۍ چې کوم دی په اسمبلیو نه وباسي بهر کوي. نو اوس دلته تضاد دی چې کوم یو خبره صحیح ده. اوس موږ په کومه یوه ومنو که وایي چې ولس ولاړ دی خو بیا ولسي مبارزه وکړه که نه په ولس باندې ته څه کوي او ولس تا سره چې ولاړ دی بیا ګیله د چا نه کوي. خو بل اړخ ته چې کوم دی وایي چې اسټبلشمنټ ما ته هغه نه راکوي سیټ نه راکوي نو بیا د ولس څخه څه ګیله ده او یا چې ولس تا سره نه ودرېږي ولې نه ودرېږي او بیا دا خبره ده چې اسټبلشمنټ نه ولې ته ګیله کوي، ستا مشران ولې ګیلې کوي چې موږ ته سیټونه نه راکوي. یوه خبره. بل اړخ ته ایمل ولی خان د منظور څخه چې کوم دی ولې کرکه او نفرت کوي. ایمل ولی خان د خان بچی دی، دا کله هم یو خان د یو غریب زوی نشي برداشت کولی چې هغه پرمختګ وکړي او مخ په وړاندې لاړ شي. منظور پښتین د یو ساده باده پلار زوی دی چې هغه بیخي په وزیرستان کې په خپله علاقه کې پاتې شوی دی چې داسې کومه خاني نه ده کړې جي مالداري نه ده کړې جي. نو دغه وجه ده چې یو خان کله هم د یو غریب سړی خپل ځان څخه مخکې نشي لیدلی، ولې چې منظور پښتین یو ولسي لیډر جوړ شوی دی، د یو عام سړي زوی راپاڅېدلی دی او د ولس په زړونو کې ځان ته ځای جوړ کړی دی او داسې ځای جوړ کړی دی چې خپل سرونه یې پرې وشیندل، خپل باړۍ خپل زندانونه یې مات کړه، هتکړۍ یې ماتې کړې، خو بیا هم د منظور پښتین نارواهي جي یو داسې لیډر دی. نو داسې به یو خان څه به برداشت کړي، د یو خان بچی به داسې انسان څه برداشت کړي چې هغه په 2-3 کالو کې دننه هغه په ولس په زړونو کې داسې ځای وکړو چې په ولس پرې سرونه وشیندل، ولس پرې هتکړۍ او زندانونه ډک کړه خو تسلیم نه شول، ټیټ نه شول جي، منظور یې پرې نه ښوده جي. نو داسې به بیا څوک برداشت کړي. نو دغه وجه ده چې مین مقصد دا ده چې ایمل ولی خان نه برداشت کوي چې زما څخه یو کس داسې یو ځوان یو 18 کلن ځوان راپاڅي، یو 20 کلن ځوان راپاڅي او هغه یو داسې سیاست شروع کړي چې هغه په ولس پوهه کړي، هغه په ولس په دې سیاسي چپړاسیو په دې موریدیو په دې درباریو باندې پوهه کړي، په دغه خلکو په داسې یو داسې به څه برداشت کړي، داسې به یو خان زوی څه برداشت کړي، یو خان به داسې انسان څه برداشت کړي. نو دغه منظور پسې خبرې کول د منظور مقبولیت نه کمیږي بلکې منظور نور هم راوچتېږي. ستاسو اصلي چهرې ولس ته ښکاره کېږي چې تاسو څه خلک یې او ستاسو د کردار او ستاسو په ګفتار باندې خپله ولس ته ستاسو اصلیت ښایي.